أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. الله پاک مخکې آیات کې بنی اسرائیل ته خاص خطاب او هغه ته د ایمان دعوت ورکوم چې د الله پاک په توحید ایمان راوړي، په آخري پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړي او په کتاب باندې چې کوم په دې پیغمبر باندې نازل شي الله پاک نازل کړی دی. وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم، په قرآن باندې ایمان راوړي. اور سره د دې هغه نافرمانیانې د دې هغه بد عملونه هم ذکر کیږي چې کوم خلک د دې تقلید کوي او هغه په دې اعتماد کوي، دې ته ګوري. نو الله تبارک وتعالی د دې هغه بد عملیانې ذکر کوي چې هغه خلکو ته هم دا خبره ښکاره شي. یهود د دې قابل نه دي چې د دې اتباع وکړي شي. بس کدی ایمان راوړي نو ډیره ښه ده، او کدی ایمان نه راوړي نو تاسو به هغې باندې هغې اتباع مه کوئ. دا خیال مه کوئ چې دا به د دې وجې نه ایمان نه راوړي چې دا نبي برحق نه دی، دی عالمان دي یا دی چې دی نو هغه څه کتاب لولي. دې کې خو نور هم ډېرې خرابیانې او ډېرې نافرمانیانې شته دی. د دې خو مخکې هم ریکارډ چې دی نو هغه خراب را روان دی. نو په دې آیات کې هم الله تبارک وتعالی د دې او دوه قباحتونه نافرمانیانې ذکر کوي چې ګوره په خپله باندې هم چې دی نو هغه د ایمان را نه وړو او هغه دنیوي مفادات د دې د ایمان دپاره رکاوټ جوړ شوله چې دی مشري د دې چې دی نو هغه جاه مرتبه منصب هغه به ختم شي، د هغې په وجه باندې چې کم مالی مفادات دې ته میلاوېدل هغه به ختم شي. نو هغه دنیا ته چې دی نو هغه ترجیح ورکړله، دنیا یې غوره کړله، د آخرت په مقابله کې د الله پاک د آیاتونو په مقابله کې دنیا واخیستله. هغه ضد او حسد هم و چې دا به ویل چې دا پیغمبر چې دی هغه د بني اسماعیل حضرت اسماعیل علیه السلام د خاندان نه دی، که چې ته بني اسرائیلو کې بیا به مونږ منلی وی. نو هغه کله خانداني تعصب او حسد خبرې او په خپله باندې هم چې دی نو هغه ګمراه و، نور خلک به هم ګمراه کول. مخکې د دې د خپله ګمراهۍ ذکر وشو، اوس په دې آیات کې الله تبارک وتعالی چې کم نور خلک یې ګمراه کول د اضلال او د نورو خلکو د ګمراه کولو کمې طریقې دي اختیارولې د هغې ذکر فرمایي. په هغې کې یوه طریقه دا و چې دا حق به د باطل سره ګډ وډ کوم. کله به تحریف لفظي وکړو په تورات کې هغه کم چې د الله پاک د طرف نه نازل شوی دی حق، د هغې سره به خپل الفاظ خپل ټکي به پکې شامل کړل او هغه کم صحیح مطلب و هغه به خراب کو او هغه به د خلکو نه چې دی نو هغه پټ کو. او کله به داسې و چې تحریف معنوي به کوو چې کم د تورات آیاتونه و هغه خو به ټیک ولوستل، خو د هغې مطلبونه به غلط بیان کړه، د هغې تفسیر او تشریح چې دی هغې کې به غلط تعویلونه او غلط تفسیر به چې دی نو هغه بیان کو. نو الله تبارک وتعالی د دې نه منع کړو. دویم دا کول د خلکو د ګمراه کولو دپاره چې هغو نه به هغه حق پټ کو او وی به چې د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم دا صفت او په آخري پیغمبر باندې ایمان راوړلو حکم دا چې دی نو دا نشته دی په تورات کې، د ده د علامت د ده د نشانې دا پکې نشته دی. دا مخکینی طریقه چې دی دا به د هغه خلکو سره کوله چې هغو ته به لږ ډېر علم و، لږ ډېر معلومات به ورته و، نو هغه به په دې طریقه ګمراه کوله چې یا به ورته غلط مطلب بیان کو، غلط تعویلونه به وکړه، خپل ټکي به پکې شامل کو، دا حق به د باطل سره ګډ وډ کو.
په دې طریقه باندې چې دی نو هغو ته خو به لږ پته معلومات به ورته وو چې په تورات کې چې دی نو د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په باره کې چې دی نو هغه ذکر راغلی دی، نو دی به بالکل د هغو د مخې انکار خو نه شو کولی، لیکن د هغې غلط مطلبونه به یې بیان کړل، د خپل طرف نه یې پکې چټکې زیات کړل. او دا دویمه طریقه چې دی دا به د هغه خلکو سره کوله چې هغو ته بالکل څه پته نه وه، هغه بالکل انپړ و. نو که هغو به تپوس وکړو چې آیا د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په باره کې چې دی نو هغه په تورات کې څه ذکر راغلی وی نه دی راغلی، پکې د هغو نه یې بالکل پټه کړله. نو الله تبارک وتعالی د دې دواړو خبرو چې دی نو هغه نه منع کړل او فرمایلی ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون، او مه ګډوډ کوئ حق د باطل سره. حق چې کوم الله تبارک وتعالی نازل کړی دی د ایمان د توحید په دې پیغمبرانو باندې د ایمان راوړلو، او په هغې کې چې دی نو هغه د خپلو مفاداتو دپاره د خپلو اغراضو دپاره په هغې کې تحریف کول هغه د باطل دی. هغه باطل او حق ګډوډ کوئ مه چې په هغې کې د خلکو کې چې دی یو تشویش پیدا شي. وتکتموا الحق، او مه پټوئ حق، وانتم تعلمون، او حال دا دی چې تاسو پوهیږئ، یعنی سره د پوهې نه داسې کوئ. دا خو نورم شدید او سخت چې دی نو هغه ګناه شو. یو سړی چې دی نو هغه گویا چې په ناپوهۍ باندې داسې کارونه کوي هغه هم جرم دی، لیکن سره د علم نه چې دی نو هغه سره د پوهې نه چې دی نو هغه داسې چې هغه پوه وي چې دا حق دی دا باطل دی، دا پکې زه چې دی نو هغه د خپل طرف نه اضافه کوم یا غلط مطلب بیانوم یا دا حق چې دی نو موجود دی خو زه پټوم، نو دا نورم شدید جرم دی. لکه څنګه چې دی نو هغه په حدیث شریف کې راځي چې یو عام سړی چې دی هغه عمل نه کوي د هغه دپاره خو یو ځل هلاکت، لیکن چې پوهیږي او علم یې ورسره هغه بیا چې دی نو په هغې باندې د هغه دپاره 2 ځله هلاکت. الله پاک فرمایي چې ولا تلبسوا الحق بالباطل، او مه ګډوډ کوئ حق د باطل سره، وتکتموا الحق، او مه پټوئ حق، وانتم تعلمون، او حال دا دی چې تاسو پوهیږئ. واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة ورکعوا مع الراکعین. الله تبارک وتعالی مخکې چې دی نو هغه د ایمان دعوت دی ته ورکو، اوس د اعمالو چې په اعمالو کې هغه اعمال چې د دې د ایمان دپاره به کمې خبرې رکاوټ و هغه حب جاه حب مال، نو الله تبارک وتعالی د هغه اعمالو ذکر وفرمایو که چېرې دا اعمال چې دی نو انسان اختیار کړي دا اعمال کوي، نو هغه د مانزه چې دی نو د هغې اثر دا دی چې د جاه او د منصب او تکبر هغه چې دی نو دغه چې دی د انسان نه هغه صفت ختمیږي او په هغه کې عاجزي پیدا کېږي چې هغه د ایمان د راوړلو دپاره چې دی نو هغه سبب جوړیږي. د دې چې کوم د ایمان د راوړو نه مانع و هغه خو تکبر، هغه خاندانی حسد او یا چې دی نو هغه د مال محبت او د منصب او د عہدې چې دی نو هغه محبت. نو الله تبارک وتعالی او فرمایل چې واقیموا الصلاة، مونځ چې دی هغه قایم کړئ، یعنی د مانځه پابندي وکړئ. مونځ چې دی د هغې د اوقاتو پابندي کوله، د هغې چې دی نو په جماعت سره کوله، هغه په ښه طریقه باندې چې دی نو د هغې په ارکانو په اصولو مطابق ادا کوله. دا چې دی نو لکه څنګه الله پاک فرمایي ان الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر. مونځ چې دی په دې کې دا اثر دی چې دا چونکې په دې کې ټوله عاجزي ده، الله تبارک وتعالی ته سجده کول دي، خشوع او تضرع عاجزي کول دي، نو دا سبب او ذریعه ده د دې خبرې دپاره چې په انسان کې د هغه په زړه کې کبر او تکبر چې دی هغه ختمیږي، او د جاه او د منصب محبت چې دی او د تعصب او تکبر هغه ختمیږي. وآتوا الزکاة، او زکات ورکوي. دا ټول هغه اعمال دي چې هغه په تورات کې هم دي ته حکم شوی او کوم چې د دې نه وعده اخیستلی شوی په سورة المائده کې هم د هغې ذکر دی، په هغې کې هم د دې عملونو ذکر و چې مونځ به قایموئ. وآتوا الزکاة، او زکات ورکول. زکات چې دی نو هغه چونکې مالی عبادت دی، مونځ چې دی دا بدني عبادت دی، او زکات چې دی دا مالی عبادت دی.
د دې مالی عبادت ادا کول د هغې اثر دا دی چې حب مال د مال محبت چې دی هغه د زړه نه چې دی نو هغه ځایله کېږي او د دې په ایمان راوړلو کې چې دی نو هغه دام رکاوټ و چې هغه دنیوي مفادات چې دی د هغې سره فکر و چې د هغه کم د خلکو د نه چې دی دې ته دنیوي مفادات دي هغه ختم شي. الله پاک وایي ورکعوا مع الراکعین، رکوع کوئ د رکوع کوونکو سره. یعنی د داسې مانځه چې دی نو الله تبارک وتعالی ورته حکم وکړو چې هغه د دې شریعت محمدي صلی الله علیه وسلم مطابق وي. یعنی ایمان راوړی په دې آخري پیغمبر باندې او دا اعمال چې دی اقامت الصلاة منځ کول او زکات ادا کول دا خو د دې په شریعت کې مخکې موجود و، اگر چې طریقه به مختلف او د منځ اوقات د منځ رکعتونه د منځ طریقه هغه به د دې په شریعت کې په تورات کې هغه بل شان و، لیکن البته منځ په حکم دي ته مخکې و او دغه سي زکات و، اگر چې د زکات هغه نظام او د هغې طریقه کار چې دی هغه به مختلف و. لیکن رکوع چې دی هغه دا عمل دا چې دی نو هغه په بني د دې په شریعت کې په تورات کې چې دی په بني اسرائیلو په شریعت کې چې دی نو هغه رکوع موجوده نه وه. نو دې خبرې ته اشاره وشوله چې گویا کې دا منځ قایموله او دا اعمال کول دا د محمد صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې چې په هغه طریقه باندې منځ کوي، په دې پیغمبر باندې ایمان راوړی او د الله تبارک وتعالی احکامات او شریعت چې کوم په ده باندې نازل شوی دی په هغه طریقه باندې د الله پاک احکامات پوره کوي چې په هغې کې رکوع کول دي. نو ځکه پکې د رکوع خاص ذکر وکړو چې